دې کې ډېر ګیلې مانډې چې کوم دي د ډېرو افغانانو دام دي چې هغوی سره که ویزې وي دلته نو د هغوی کورونه اخیستي دي یا هغوی دلته مختلف قسمه کمرشل ځایونه اخیستي دي یا پلاټونه اخیستي دي هغوی د مختلف قسمه مسلې دي دلته چې آیا خلکو ته قبضې کړي دي نو دا دروازه هغوی ته هم کولو ده هغوی هم د قبضه مافیا خلاف که هغه پاکستاني ولې نه دی که پښتون ولې نه دی که د بل قومیت ولې نه دی هغه د دغې خلاف تاسو راتلی شو کمپلینټ کولی شي. کله چا نه دا تپوس نه کېږي زما په دفتر کې چې ته افغاني یا څوک یې تا سره ویزه ده ته الاوډ یې ته راشه موږ سره ملاو شه تا ته څه مسله ده موږ ته ووایه تا ته ولګي چې ستاسو ګرېشهدار د بغیر ویزې دی او پولیسو سره زیاتې کوي زه د هغې هم ذمهوار یم. مختلف قسمه شکایتونه خلک لګوي تورونه لګوي چې د پښتونخوا کې د پېښور پولیس چې کوم دی افغان کډوالو سره چلند ډېر سخت دی او مطلب دا دی د هغوی سره هغه قسمه مرسته نه کوي چې کوم پکار ځکه دا کډوال دي غریبانان د خپل ملک نه راغلي دي څوک پکې دا تورونه هم لګوي چې پیسې ترې اخلي خلک په دې باندې څومره حده پورې تا په خپل طرفه کریک ډاون کړی دی یا کې لګي موږ چې کوم د زمونږ د افغانان وروڼه دي کوره د ډېر عمر په پېښور کې تېر کړی دی زه دا منم د دوی به مړي هم دلته شوي دوی به قبرونه هم دلته د دوی به خلکو سره دلته ښه بدي هم دلته وي خو د هغې د ګورنمنټ پالیسي ده او داسې وګورئ په دنیا کې کله داسې نشي کېدی چې تاسو د ویزې بغیر تاسو پاتې شئ چې تاسو خپله په انګلینډ کې پاتې شوئ تاسو یو ورځ د ویزې بغیر پاتې کېدی شئ. چې کله وزیرستان کې ایز ا ډي پی او وي یو ډېره دردناکه او ناولې غونته کې پیښه د سره وشوه هغې هم ستا په ژوند باندې یو ډېر زیات غټ اغېز وغورځو. زما چې کوم اورېدونکي ول دي هغې ته به یو خپل یو هغه هم کوم یو ریکویسټ به ورته هم کوم ما سپیډ کو اصل کې ډېر زیات ما غلط سپیډ ډېر زیات کو په روډ باندې روډ هغومره سپیډونه چې څومره ما کو دا سپیډ تا د دې وجې نه کو چې تا ته تھریټ سو او تا ته ویلي شو چې تا ته په دې مخامخ یا را روان ځای کې کسان ناست دي په دې پېښور او په دې پښتونخوا کې لوی شوي د یو ځوان په حیثیت پرې دلته ډېر خوبونه لیدي چې که زما له دا واک یا دا اختیار لاس ته راغی نو زه به آیا دا شیزونه په دې طرز باندې کوم نن تا وردي مچولې د واک اختیار هم دله خدای درکړی د پولیسو افسر یو په یو ډېره ذمهواره چوکۍ باندې په پښتونخوا کې خاص کر د سرویس ما جوین کو ما یو ماشوم وکتله د 3 کالو په شیخوپوره کې د هغې ریپ شو او د هغې ډیت شو زه ډېر خفه شوم ما ژړلي وم ما په فرست ټایم داسې څه کتلي نو ما دا دعا وه چې خدای زه کله یم داسې زما کوشش دا چې داسې ونشي او که وشول نو زه به بلکل داسې څوک پرېږدم چې دا کار وشي. د قبضه مافیا چې کوم دی که مطلب داسې ګینګز وو که د ټوپک کلچر دی که د ډالۍ کلچر دی که د سیکیورټي یا دغه په مد کې نور داسې ژوند وي مختلف قسمه اف آی آر وي نور قسمه کریمینل دغه وي کور ته چې ځې نو کور والا د نه څه ایکسپیکټیشن لري هغوی خو به هم غواړي چې تا هغوی سره هم لږ ټایم ورکړي نو څومره ټایم ورکړي آیا هغه ریسپانسبیلیټي یا هغه ذمهواري هم په دیانتدارۍ سره سرته رسوي که نه. فرحان خان که دا راته ووایه چې یو وخت کې تا سره چې کله وزیرستان کې ایز ا ډي پی او وي یو ډېره دردناکه او ناولې غونته کې پیښه د سره وشوه هغې هم ستا په ژوند باندې یو ډېر زیات غټ اغېز وغورځو هغه پیښه څنګه وه او د هغې نه پس ژوند ته په کوم نظر ګورې؟ تھینک یو جی دا تاسو یو ډېر امپورټنټ او ډېر زما د ژوند سره ضروري و چې کوم مخې دی هغه کو ټچ کو هغه زما جنوبي کومه لور ده زما ایزل هغه شوې وه هغې په زه خوشحاله وم ځکه خدای ماته اولاد راکړو اولنی اولاد خپل لور مې وه نو هغې کتو دپاره زه ته خو هغې نه مخکې ماته ډېر زیات ویلو چې سپیسیفیک تھریټ سي تا ته هغې ته خیال وکړئ نو زه هغې ځای نه او ښه ده چې دا تاسو دا سوال وکړو زه به زما چې کوم اورېدونکي ول دي هغې ته به یو خپل یو هغه هم کوم یو ریکویسټ به ورته هم کوم ما سپیډ کو اصل کې ډېر زیات ما غلط
سپیډ ډیر زیات کو په روډ باندې روډ عمر سپیډونه چې سوره ماکو مخامخ یو رکشا راغله خو زه دا خبره لګه دوباره وکم دا سپیډ تر دی و چې نه کو چې تا ته تھریټ شو او تا ته ویلی شو چې تا ته په دې مخامخ یا روان ځای کې کسان ناشتي نو تر دی و چې نه ګاډي ډیر تیز روان کړو زه ماته سټډي دا غو کو د یو هفته مخکې چې تاسو سپیسیفیک تھریټس یو آی ډي به تر باندې کیږي نو ځان خیال ساته لکه څنګه مونږ بیا ټول پوي کوو چې سس دغه بکې پریکاشنری میشرز څنګه اخلي کم غو ډاکټر کې نو ما غټول سره ډاکټر کړو خو بیا مې لور شو نو زه تلم واپس کلی تتلم ما سپیډ دی د پاره کو چې کم ځای کې one of the places چې کوم کې ما دا ویل چې دې ځمنه کې شو زغه ځای نه وتم ما چې زه په سپیډ باندې وسم زما قسمت په دې خو په اخر زب بیا دا ومه چې زګل چې زه الارم از ما ته مخکې ایڈوانس کې تھریټ سو نو ما بلټ پروف جاکټ په وخت بس چولو او بلټ پروف هیلمټ مې ما چولو ما سپیډ ډیر زیات کو ډرایوینګ مخبل کو ما سره زما یو ګنمن ناسو ما الته مخامخ رکشا راغله نو ما ته داسې لګیدل چې رکشا ما هټ کړی وای چې ماشومان ناسو به خدای نو بچ کړی نو زما خپل لور شو دغه کتو لپاره ما بریک راخو ډیر زیات ځکه چې ما چې سپیډ ډیر زیات دا بزمانه هیڅ شو رکشا دای ماشومان ټول مړه بشي خدای دې نه کی ما چې بریک کله راخو ما باندې سپیډ ډیر زیات ما باندې گاډي واړې زه مو غورځیدم زما گاډي خو زه مخکې غورځیدم گاډي نه زما قسمت په دې خشو چې ما بلټ پروف جاکټ چولې نو زما ریبس بچ شوی دي ما هیلمټ چول زما سر بچ زما د مخ ټولای کې مات شوی دي زما د لاس هي کې ټول مات شوی دي زما بلیډینګ دي زما په کومه کې پکې زما د مور پلار دواګانې زما د خلکو د چې کوم اوري د دې دواګانې او زه د ټول نظری چې زما لور شي او زما چې دغه نصیب بغي ځان سره راوړو زه خدای بچ کړم زه د دې په دغه باندې اساس باندې خلکو ته دا وینا کوم چې سپیډ بالکل مکوي گاډي نه کنټرول کیږي مانه نه شوی او زه نن خدای بچ کړم ماته دویم جن ملاو شوی دی او تاسو په زموږ پښتنو موران ټول عمر دا دواګانې کې چې خدای تعالی زامن راکړي زموږ ته جن مورې مال دی خدای هغه کې چې کوم کې زما خیر وي زما د لور پیدایش چې ماته داسې لګي چې دا دغه یو ډیر غټ غو خدای په ما ډېر غټ احسان کړو چې دا رااله د خپل نصیب ځان سره راړو او زه خدای بچ کړم په ما ډېره ګرانم ده فرحان خان واقعیتاً چې ډېره دردناکه غونډه کې یو پیښه تا سره او ډېره بدرنګه پیښه شوې ده د هغې نو سره وتې دی زه غواړم چې ستانه یو دا تپوس هم وکړم چې په دې پیښور او په دې پښتونخوا کې لوی شوي د یو ځوان په حیثیت پر دلته ډېر خوبونه لیدي چې که زما له دا واک یا د اختیار لاس ته راغی نو زه به آیا دا شیزونه په دې طرز باندې کوم نن تا وردی مچولې د واک اختیار هم د خدای درکړي د پولیس افسر او په ډېر ذمہوار چوکۍ باندې په پښتونخوا کې خاص کر د پښتونخوا سرخار پیښور کې نو دې ته په کوم نظر ګوري چې څومره بدلون تا راوستي دو او آیا واقعا داسې یو شی نشته چې تا غي کې غوښتل چې زه بدلون راولم هغه دې وکړو خوب خو دې وکړه چې زه افسر شي نو خوشاله پاره ډېر خوشاله يم چې خدای ماته نن دا مقرره کړی دا چې دا خبر خو بیا ډېره سیریس بشي خو زه بالکل ما په سرویس کې ماته لګي چې ما په میزل که زما سترګونه وخت کتلی نو ما یو ماشوم لیدلې و د دریو کالو چې چا ای سره زیاتې شوی او عمل شوی و پای زیاتې کی نو ماته لګي ځکه ما ټول عمر په بورډینګ سکول کې فزله کالج کې سبق ویل دي ما ډېر جوړی لیدل ته کور پسې چې را زب کلاس 3 کې زه ته فزله کالج ته ما ډېر جړه کړې د کور پسې څنګه چې ما شومانی جاړي نو ما روټي خړو کې جړه کړې ده ما پود کې دوه کې جړه کړې ده نو ما دا څه لګي چې زما ټیر ګرینز او شوی دي مال بنور جړه نه شي ما دور جړه په فزله کالج کې کړې د کور پسې بخفو خو زه چې کله سرویس ما جوائن کو ما یو ماشوم وکتله د دریو کالو په شي خبره کې دغه ریپ شو او هغه د څو زه ډېر خفه شوم ما جوړلی ما په فرست ټایم داسې کتلو نو ما دا دعا چې خدای زکه یم داسې زما کوشش دی چې داسې ونشي او کو اوشول نو زه به بالکل داسې سو پرېږدم چې دا کار وشي زه په دې نن ډېر خوشاله یم چې الحمدلله د SSP سي په هیلپ ثرو موږ داسې پالیسیز جوړ کړي دي چې کوم خلک ان د پاست ماشومان سره داسې زیاتی کړي بالکل هغه زموږ د دې بچو زموږ د دې هغه دشمنان دي د معاشري دشمنان دي هغه موږ راغواړو په کې چې بیلانس هم ساتل دي او الحمدلله ډېر تکلیف ویل شم چې داسې ډېر کنټرول شوی دي زما د راتلو سره په درې مرز داسې انسیډنټ شوی و هغه کې موږ کسانو ټول ریسک کړو هر څه ټریس شو او هغه بیا د پولیس په انکاونټر کې چې کله موږ ریسک کو د دوران کې د دزو شو پولیس باندې نو کسون کې مړ شو نو زه په دې یو خبره باندې دا صرف زما دا پوسټینګ نه زه د مخکې هریپور کوم کوهاټ کوم وزیرستان کې ګونیر کوم الحمدلله دا یو اسپیکټ چې زه په ډیر زیات خفه کېږم او زه په ډیر زیات دردېږم که داسې وشي نو الحمدلله زما دغه کوشش ودلته هم داسې چې دا معاشره به د خپل بچو دپاره خپل ماشومانو دپاره سمو خټو به چې هغوی سیف وي
د پولیسینګ خو ځان له ډېر سخت او ډېر چیلنجینګ وته کې جاب هم دی او ټاسک هم دی. ټول ورځ خامخا خلک درته مختلف قسمه مسلې وروړي، د چا قبضه وي، د چا مختلف قسمه اف آی آر وي، نور قسمه کریمینل دغه وي. کور ته چې نو کور والده نه ایکسپیکټیشن لري، هغه خو هم غواړي چې تا هغې سره لږ ټایم ورکړي. نو څومره ټایم ورکړي، آیا هغه ریسپانسیبیلیټي یا هغه ذمهواري په دیانتدارۍ سره سرته رسوي که نه؟ زما د مسز مانه یو جایز ګیلوم وي او وي چې ستا ټایم کم مونږ له راکوي. نو ما ورسره دا کمیټمنټ کړی دی چې ویکینډ ټول ستا دي، ویک ډیز ټول زما دي. نو دا زموږ یو کمپرومایز په دې شوی نه که زه دا خبره داسې کوم چې ویکینډ ټول ستا دي او دا ویک ټول د پېښوره دی داسې کوم او چې زه وایم چې یار پولیس لبکه مطلب په ویک ډے باندې به زه نه اوسګارېږم، زما په میټینګز هم راځي. لکه زه که سهار راشم بای 9:30 10 بجې افس ته راشم، نو ما سیګر زه 6 بجې ځم، بیا هغې نه بعد بیا که میټینګونه کې چې نن څنګه چې ما 9 بجې بیا میټینګ ښه دی، اوس به ځم روټۍ وغیره به خورم. ماښام چې که 7:30 زه لاړ شم نو روټۍ چې وخورم بیا به 9 بجې بیا موبیلیټي ښه دی. زما ته لږ زما کور والا په دې خبره باندې ټیک هم دي، هغې خبره جایز هم ده. نو خپل بچو له خپل فیملي بیا ویکینډ زه ورته وایم چې زما کمیټمنټس به کم وي، ځکه افس به وي نه په ویکینډ باندې، نو زه ایټلیسټ تاسو ټایم راکولی شم. که میټینګز وي نو هغه به زه هینډل کړم. نو دا یو زموږ کمیټمنټ شوی دی، خو ګران دی. نو څنګه چې تاسو وایئ چې زه بک ریډینګ هم کوم، زه د سایکلینګ ډېر شوقین یم، زه سایکلینګ کوم، په دې کینټ کې ضرور سایکلینګ کوم. نو هغه هر څه زه څه ناسته طریقه باندې مینیج کوم، ځکه چې ما ته لګي چې صرف زما پولیسینګ لایف نه دی، زما یو بل لایف هم دی، زما یو خپل پرایویټ لایف دی چې کوم کې زما رشته داران که زه هر څومره غټ افسر شم، ما ته لګي زه خپل کلیوالو له خپل رشته دارانو له که فرحان یم نه بدلېږم هغې دپاره. هغوی به ما ناک په شان ایکسپیکټ کوي. اوس هم چې ما ته کال وکړي نو مشران اوس هم ما ته وایي چې فرحان هغه کار دې نه دی کړی، لکه دې ډونټ ایکسپیکټ چې یاره هغه کار به نه کېږي، ځکه هغوی بنا کړی ده په کار چې دا کار وشي. نو زما دا دی چې یاره زه خپل فیملی له خپل ریلیټیوز له دې ته ضرور ټایم ورکړم چې کوم هغوی ډیزرو کوي. دا ضرور پېښور کې مونږ بدلون اینو او خامخا په سوشل میډیا باندې په خبرونو کې په اخباراتو کې تاسو زه خو په خپل ځاني اینم دا اورو چې په پښتونخوا کې په پېښور کې په خصوصي توګه باندې د قبضه مافیا چې کوم دی، که مطلب داسې ګینګز وو، که د ټوپک کلچر دی، که د ډالۍ کلچر دی، که د سکیورټي یا دغه په مت کې نور داسې ژوند دي، په هغې باندې تاسو ډېر غټ قدغن روسته دی او ډېر سختي کوئ. څومره مطمئن د خپل کارکردګۍ نه، د خپل مشر د کارکردګۍ نه، او آیا دا کریډټ چې دا تا ته ځي که ستا کور والا ته ځي، ځکه چې هغې تاله ټایم درکړی چې پولیس ته ټایم ورکړي که نه دا ستا سی سی پي یو ته ځي؟ دا سوره فرق چې راغلی دی، زه وایم چې د دې لومبی حق د آی جي صاحب دی، د هغې پالیسیز او بیا سی سی پي صاحب. مونږ د هغې امپلیمنټرز یو، مونږ ټول یې کوو، خو زه دا ټول کریډټ آی جي صاحب ته او سی سی پي صاحب ته ورکوم، خپل فیملي ته ضرور ورکوم زما نه زیات، ځکه چې هغوی ما برداشت کوي چې ټایم کم د هغې دپاره. دې نه مخکې زه ډي پي او هریپور وم، هلته پروبلی ما به لږ دا سوچ ښه دومره بیزي نه ده، پېښور کې ډېر زیاته بیزي ده. دلته تاسو ګورئ چې هلته 13 پولیس سټیشنز دا دي 34، نو فرق ډېر زیات دی. هلته زه چې راتلم د هریپور نه، نو ما باید زه په ډسمبر 1 باندې رالم، هلته ټوټل شو 48 مرډرز اف آی آر په پوره کال کې ټول هریپور کې. زه دلته رالم، د ما سیکنډ ډے و زه متري پولیس سټیشن ته لاړم، د ما هغې نه تپوس کړو چې څومره اف آی آر شوي دي، نو راته وایي چې سر 52 شي. نو تاسو کمپیریزن وکړئ چې څومره فرق دی. نو بالکل دا چې څومره فرق تاسو یادوي، دا چې ډېر زیات فرق راغلی دی. د دې فرست کریډټ ګوز ټو د آی جي صاحب، د هغوی کوم پالیسیز دي. سی سی پي صاحب زموږ یو ډېر زبردست افسر او هغوی زه راوستم ډېر په مینه یم، زه دا دعا هم کوم چې د هغوی څومره زما نه ایکسپیکټیشن دی خدای دې وکړي چې هغه پوره کېږي ضرور. او دغه شان بیا زما چې څومره ټیم دی، دې کې زموږ ایس ایچ اوز، دې کې زموږ ډي ایس پیز او ایس پیز هم ډېر کریډټ ډیزرو کوي، ځکه چې هغوی ډېر محنت کوي په دې یاسته کې. او بیا ستاسو خبره فیملی ضرور پکې. په دې کې راته یو خبره دا مو کوي چې په پولیس باندې به دا قسمه تورونه هم لګېدل چې پولیس رشوت اخلي، بډې اخلي، پیسې ورکړي کېږي، او مطلب دا قسمه هغه شیزونو ته په کوم نظر اوس ګوره چې ته راغلي د خپل کارکردګۍ نه په دې هکله باندې مطمئن یې چې ستا په د پولیس د دې ذمهوارې چوکۍ باندې چې ناست دی ستا دغه د لاندې به داسې څه نه کېږي، او یا تا پې بندیز روسته دی؟ دا چې کوم شکایت دی، که داسې شکایت رانه شي، موږ کله داسې نه وایو چې دا شکایت مه کوئ، دې کې رخچام کېدی شي، دې کې غلط هم کېدی شي، خو دا موږ ضرور چیک کوو چې کله داسې شکایت راشي په هغې کې موږ انکوایري کوو. او صرف دا نه چې یو انکوایري، دې کې ډبل ټریپل انکوایریانې کېږي، کنسرن ایس پي د دې جدا کوي، ډي ایس بي برانچ د جدا کوي، سی سی بي صاحب خپله یو انکوایري جدا کوي په دې کې. او که دا ویریفای شي، تاسو ګورئ بله پولیس افسران دي چې هغوی ته په دې کې سزاګانې میلاو شوي دي. خو زه اوس هم وایم چې ما چې کوم څومره زموږ سټاف دی، زموږ چې څومره ایس ایچ اوز، ډي ایس پیز، دا ټول هم پوه کړي دي هر میټینګ کې چې
دا کارونه بالکل داسې نه کوئ، مه غلط کار کوئ، مه د چا انویسټیګیشن خرابوئ، مه د چا سره زیاتۍ کوئ. دا ورته وینا شوې ده او که اوس هم زه وایم که دا اوس هم دا کار کېږي او موږ سره څوک هم راشي، موږ کله هم داسې څوک منې کړي نه دي چې افس ته تاسو رالئ درخواست مو کړ، موږ ورته بالکل وکړو تاسو سره داسې لګي چې زیاتې شوې دي، تاسو نه چا بیماري تاسو سره کړې ده، تاسو نه چا پیسې غوښتې دي، ضرور موږ ته ووایي او که هغه ویریفای شي سزا ورته او تاسو راشئ وګورئ ډېر پولیس افسرانو ته په دې کې سزا میلاو شوې ده. زموږ په پښتونخوا کې او خاص کر په پیښور کې افغان کډوال ډیر زیات وو. د ریپیټریشن پروګرام روان دی افغانستان ته، افغان کډوال چې دی واپس روان دي. ډیر غټ مختلف قسمه شکایتونه خلک لګي، تورونه لګي چې د پښتونخوا کې د پیښور پولیس چې کوم دی افغان کډوالو سره چلن ډیر سخت دی او مطلب دا دی د هغوی سره هغه قسمه مرسته نه کوي چې کوم پکار، ځکه دا کډوال دي غریبانان د خپل ملک نه راغلي دي، څوک پکې دا تورونه لګي چې پیسې ته اخلي خلک. په دې باندې څومره حد پورې تا په خپل طرفه کریک ډاون کړی دی یا کې لګي او هغه افغان کډوالو ته چې کوم روان دي مسافر دي خپل وطن ته واپس روان دي هغه ته څه میسج ورکول غواړي؟ ټول خوشحالي خبره زما دا ده چې موږ دواړه پښتو او پښتانه یو، هغه کډوال دي او که موږ یو. نو چې کله ستاسو لینګویج بیریر نه وي، د ژبې بیریر نو بیا خو ډېر اسان ده، خپل میسج ورکول، خپل شکایت درج کول، دا خو ډېر اسان دي. موږ چې کوم د زمونږ د افغانان رونه دي کوره د ډېر عمر په پیښور کې تیر کړی دی، زه دا منم د دې به مړي هم دلته شوي، د به قبرونه هم دلته دي، د دې به خلکو سره دلته ښه بد هم دلته وي، خو د هغې د ګورنمنټ پالیسي ده او داسې وګورئ په دنیا کې کله داسې نشي کېدی چې تاسو د ویزې بغیر تاسو پاتې شئ. چې زما تاسو خپل په انګلینډ کې پاتې شوئ، تاسو یو ورځ د ویزې بغیر پاتې کېدی شي دلته. زه اوس هم وایم چې دا زمونږ رونه خویندې دي، ټول زمونږ یو پښتانه دي، زمونږ یو ژبه ده، یو رواجونه هم یو دي، پښتونولي هم یو ده. دوی ته دغه خواست دی چې تاسو ورشئ خپله ویزې واخلئ او راشئ. د ټول نه ضروري خبره چې د پولیس رویه تاسو سره ټیک نه ده، تاسو نه پیسې اخیستلې شوي دي زیاتې. زما دفتر تاسو ته کولاو دی، زما د SSP صاحب دفتر، او دا زه تاسو ته وایم چې دا کلي کچېري که تاسو نن راغلي تاسو کتلې ده، په دې کې ویزې سره افغانان راغلي دي، ما نن اورېدلي دي، هر ورځ راځي، داسې نه چې موږ پرې دروازې بندې کړي دي. د دې او موږ ته دا ګارنټي هم ورکړې ده، د ډېرو خلکو دا شکایت هم چې موږ یېرېږو چې موږ سره زنانه دي، هغوی سره څه بدتمیزي ونه شي. نو موږ ورته دغه وایو چې دا زموږ خویندې دي او څنګه چې زموږ په معاشره کې زموږ پښتو کې دا نشي برداشت کېدی چې چا میندو خویندو سره څوک بدتمیزي وکړي، نو ستاسو سره به هم وکړو. آیا دې خلکو ته د افغان کډوالو چې کوم دا ګمان دی، موږ په سوشل میډیا هم ګورو، په مختلفو ځایونو کې خلک دا خبرې کوي، څه ویل غواړي؟ آیا ستاسو دا دروازې د دې نه بغیر چې دا افغان دی که دا پښتون دی ټولو ته کولاو دي؟ ټولو ته کولاو دي چې تاسو زه غواړم چې تاسو نن چې کوم تاسو راغلي وي تاسو لږ چک کړئ. کله چا نه دا تپوس نه کېږي زما په دفتر کې چې ته افغانۍ یا څوک یې، تا سره ویزه ده، ته الاوډ ته راشه، موږ سره میلاو شه، تا ته څه مسله ده موږ ته ووایه. تا ته ولګي چې ستاسو رشته دار د بغیر ویزې دی او پولیسو سره زیاتې کوي، زه د هغې هم ذمهوار یم. خو زما تاسو دا خواست دی، داسې بله موږ سره سټوډنټان دي، افغانان دي چې چا په ویزه راغلي دي، ډېر خلک دي چې هغوی بزنس کې دلته په ویزه راغلي دي، لیګلي انټري وکړئ، راځئ موږ سره، موږ ستاسو خیال هم ساتو. ما څنګه ووایي چې ستاسو دلته رشتهداري شته، ستاسو دلته ښه بد شته، ستاسو دلته مړي شته، زه په دې ټوله خبره پوهېږم، د بل ځای خو زه هم نه یم، د دغه ژبه او دغه پښتانه موږ ټول یو بل پېژنو. نو زما تاسو دغه خواست دی، بالکل زموږ دفتر ته راتلی شي، دا دفتر تاسو باندې څوک هم نه بندوي، بلکې ما ته یاد نه شي. دا خو نن زما په پېښور کې 4 میاشت ده، دې نه مخکې زه هریپور کې وم. چا ته څوک دا تپوس نه کوي چې ته څوک یې، ولې راغلی، د څه دپاره. یو چیکینګ دی د سیکیورټي، هغه به زه ضرور کوم، هغه زما حق دی، هغه به زه کوم. په هغې کې تاسو خفګان مه کوئ موږ نه، ځکه چې موږ تاسو پراپر چیکینګ کوو. دې نه بعد راشئ، چا سره میلاویږئ، څوک په دې پولیس لاین کې تاسو دا تپوس نه کوي چې ته ولې راغلی، چا څخه راغلی. بالکل راشئ، که ستاسو مسلې وي موږ چیک کولی شو. څنګه چې ما تاسو ووایي صرف دا نه چې صرف زه د SHO نه تپوس کوم، زه د هر چا نه به هغې کې تپوس کولی شم چې یار دا واقعي دا خبره رښتیا ده که نه ده. تاسو زموږ رونه یې، تاسو موږ په دې غم هم پوهېږو. دې کې ډېر ګیلې مانډې چې کوم دي د ډېرو افغانانو دا هم دي چې هغوی سره که ویزې وي دلته، نو دا هغوی کورونه اخیستي دي یا هغوی دلته مختلف قسمه کمرشل ځایونه اخیستي دي یا پلاټونه اخیستي دي، هغوی ته مختلف قسمه مسلې دي دلته چې آیا خلکو ته قبضې کړي دي. نو دا دروازه هغوی ته هم کولو ده، هغوی هم د قبضه مافیا خلاف، که هغه پاکستاني ولې نه دی، که پښتون ولې نه دی، که د بل قومیت ولې نه دی، هغه د دغې خلاف تاسو راتلی شو کمپلینټ کولی شي. بالکل جی، زه اوس تاسو ته ما ته نه یادېږي چې موږ به کله هم چا نه تپوس کړي چې ګورئ چې زه پښتو اوس وایم، زما د خبرو نه پته لګي چې زه د صوابۍ یم. چې تاسو وایئ نو ستاسو د خبرو نه ما ته پته لګي چې تاسو 400 یو سپیسیفیک ورډز یې ټول استعمالوي او د هر ځای هغه مشهورې دي. موږ کله چاته دا نه دی چې ته افغانۍ ته ولې راغلی ما څخه، ستاسو څه جنمني شوي، راځئ موږ ته ووایئ. بالکل څنګه چې موږ د KPK د خلکو مدد کوو، ستاسو به ولینو، تاسو موږ سره دلته پاتې کېږئ، زموږ رونه یې په ویزه باندې لیګلي موږ سره پاتې کېږئ، ستاسو به بالکل مدد کوو. څنګه چې موږ د خپلو خلکو کوو دغه شان به ستاسو مدد کوو انشاءالله.